فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. سورة المؤمنون 84 نمبر آیات ہے. په دې 84 نمبر آیات کې د کافرانو تخویب دنیاوی ذکر کیږي او دا هغه خلکو چې کم آسماني دین او آسماني شریعت سره دشمنی کړي دا غي دنیاوی احوال ذکر کیږي، دنیاوی عذاب او بیا ردوی عاجزی کول برته او ایمان اقرار کول او ور سره دا مسله بیانېدل چې په دغه ټیم کې ایمان څه فائدہ بیان ورکړي، ایمان دراوړل خپل ټیمونه. نو الله تعالی فرمایي فلما رأوا هر کله چې دوی ولیدو بأسنا عذاب شروع شو، دوی په خپل سترګو باندې آثار ولیدل. قالوا دوی ویل آمنا من ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې وحده یوازې په الله ایمان دی او باقی چې څومره شرکونه من کړي د باقی ایمان نشته. وکفرنا من انکار کو بما په هغه سمانه كنا به مشرکین چې موږ په هغه باندې هغه لره شریک جوړونکو د الله سره، یعنی موږ کو سره بوتان شریک کړي، هر څومره شریک کړي. اوس دا غي نه انکار کو موږ ته پته لګیدل د کار نه ورکي. نو دا بر دوی د ایمان اقرار شي. اوس دشمنی خو شکل هغه ټیم راشي بیا اقرار وکړي، خدا اقرار په پیدا نه کوي. نو الله تعالی دا غي بیان کوي فلم یکو ينفعهم ایمانهم، نو بیا نو چې پیدا ور کړی به ایمانون دوی لما راو هر کله چې ورته بأسنا عذاب زمن دې ټیمونو کې به ایمان فائدہ نه ورکړي. نو دې کې دې خبره ته اشاره شوله چې د ایمان دراوړلو خپل موقع دي، خپل چانسونه دي. چې کله ښکارا عذاب شروع شي د هلاکېدو آثار شروع شي، ښکارا ځنکدن آثار موجود شي، او بیا به ته پرشتیم ویني ډېر څه به نور هم ویني، خو بیا اقرارونه کار نه ورکوي، بیا ایمان کار نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ ځکه ایمان هغه ایمان معتبر دی چې کوم اختیاري ایماني خپل اختیار باندې راوړي، او دغه اضطراري د مجبوري ایمان دی که ته راوړي که نه راوړي هر څه مخې ته روان دي، اوس پسې بل لار دې شته دی نه. نو دغه ایمان اضطراري دی، اضطراري ایمان منظور نه دی. نو دې کې دا مسله بیانول شو چې ایمان راوړلو کې تاخير نه پکار، په نیکو اعمالو کې تاخير نه پکار. ځکه چې کله څنګهدن آثار شروع شي، کله د عذاب آثار شروع شي، نو بیا د دغه ټیمونو کې توبې نه قبليږي، استغفار فائدہ نه ور کوي، ایمان کار نه ور کوي، بس خبر به دغه ځمن ختم شي. نو اصلي کافرانو سره کافرانو یو غټي دوکي د دې شکارو چې یاره موږ ایمان په حال نه راوړو، که عذاب شروع شو موږ ته اندازه ولګي د جو عذاب راځي په ټینګ به راوړو. نو الله تعالی مخکې خبر چې ګوره مخکې نو څومره امتونه تیر شوي دي، هغوی هلاک شوي دي، نو هغوی ایمانونه اظهار بیا کړی دی، خو هغه ایمان اضطراري فایده نه ده ورکړي، لہذا ستاسو ایمان به هم اضطراري فایده به نه ورکړي. الله تعالی وایي سنت الله التي، دا طریقه د الله تعالی هغه ده قد خلت فی عباده چې راچرېدل د الله په بندګانو کې. دا طریقه د مخکې د نوح علیه السلام د عذابونو سلسله شروع شوي او ردی وخت پورې چې څومره همدنو هم دغه نظام دی چې کله د عذاب اثار شروع شي، کله ځنکدن اثار شروع شي، بیا د چا ایمان فائدہ من نه الله تعالی منظورین قبلینا. نو طریقه هم سابقه شو، دا نظام په خوانه نظام دی، لہذا نوې په څه شي نشته دی. نو خلاصې دا راوځي چې په حال ایمان را نوړو عذاب د باندې راغی، بیا ور ایمان فائدہ نه ورکړي. وخسر هنالک الکافرون، او توانی بشو بدغه ځای کافران دی به ایمان په انتظار او چې کله عذاب شروع شي ایمان براوړ پیدامن بشي، هغه پیدامن نشو، نو بس وخسرن بیا به تاوانی شو. هنالک الکافرون دغه دي کافران، ځکه بې ایمانه په دنیا نه لړل. نو باندې کې دنه یو تاریخ ذکر شو چې د اسلام او د شریعت او د دین تاریخ څنګه روان دي، د کوم وخت نه روان دي. دویم پکې دا مسله ذکر شو چې په دغه تاریخونو کې تاسو وکتل چې څومره عذابونه راغلي به څومره قومونو باندې، د عذاب نه بعد ایمان څوک بچ کړي نه لري، او د چا توبې قبولې شوي نه دي. اوس دغه تاریخ چې کله د مطالعه شي نو د انسان د ګټې او تاوان اسباب او عامل تاریخ نه معلومیږي. نو دا مسله مخې ته راځي چې په الحال هم څوک دسي چې بې ایمانه مجرمي توبه نه وباسي او ځنکدنې په سر باندې ودرېږي، نو بیا به توبه او ایمان څه کار نه ورکوي، نو بیا به انجام دا شي چې ظالم بر دنیا نه ځي، بې ایمانه بر دنیا نه ځي. نو ترغیب شو دې خبرې ده چې په ایمان راوړلو کې، په نیکو اعمالو کې، په توبه کې بیخي جلدی پکار ده، تاخیر پکې د سره نه ده پکار.
در دې ځای نه په د سبقونو خلاصه شو